د قرآن کریم حکیمانه انداز هغه الله رب کائنات داسې اختیار کړی دی چې همیشه یو ګناهګار، یو عاصی، یو نافرمان د الله هغه ته ابتداءً په نرمۍ سره، په حکمت سره، په نرمه لهجه کې، په دلایلو سره هغه ته چې دی نو دعوت ورکول کېږي چې دا ګناه پرېږده، دا شرک پرېږده، دا کفر پرېږده، دا نفاق پرېږده. او الله تبارک وتعالی په نرم انداز کې قرآن کریم کې هر منکر ته، هر کافر ته او هر عاصی و نافرمان ته دعوت فکر ورکوي. او دویم نمبر باندې د هغه ګناه نقصانات او د هغې وبال هغه ذکر کېږي او د هغې بد انجام ذکر کېږي. او بیا چې کله بیا هم یو ګناهګار منی نشي او هغه ګناه پرې نه دی، په دریم نمبر باندې الله تبارک وتعالی بیا د دغه کفارو ته، مشرکینو ته، منافقینو ته د دوی د مثل او د دوی په شان چې کوم مخکې قومونه تیر شوي دي، که هغه کافرانو، که هغه مشرکانو، که هغه منافقینو، د هغوی مثال الله تبارک وتعالی دوی ته بیا ذکر کوي چې تاسو وګورئ، تاسو هم ځان ته سرداران وئ، تاسو هم ځان ته لوی خلق وئ، تاسو هم ځان ته صاحب مال او صاحب اولاد وئ. تاسو نه چې کوم مخکې تیر شوي دي نو هغه هم تاسو نه څه کم نه و، بلکې تاسو نه زیات و. خو چې کله هغوی د الله د دین په مقابله کې رالل او د خپل غرور او تکبر عروج او انتها ته ورسېدل، الله رب کائنات هغه تس نس کو، ځمکه ور باندې الټه کړه، هواګانې ور باندې وچلولې، د کاڼو باران ور باندې وکړو او هغوی چې دی داسې را پرېوتل څرنګه چې هوا سره اونې را غورځېږي او هغه ټول هلاک شو، صفایستۍ نه میټو شو، د هغې نوم اغشتلو والا څوک پاتې نه شو. د هغوی هغه نقش قدم او د هغې هغه مکانات هغه تاسو وینئ. همیشه د مکې مکرمې نه، د مدینې منورې نه چې کله شام طرف ته هجرت کوئ، تاسو هغه ګورئ، د هغوی هغه کندرات، قوم عاد، قوم ثمود، قوم صالح، قوم لوط، هغوی هغه بستیانې ورانې جاړې پرتې دي. یو هغه زمانه وه چې هغوی به په خپلو لاسونو باندې به د کجورو د اونې به ونیولې او د جلډې نه به راښکلي او د غرونو چې کوم د ګاټې وي، غټې غټې کاڼي، غټې غټې تیږي، چې په دې جدید دور کې، په دې جدید زمانه کې چې کله خلک وګوري چې هغوی په لاسونو باندې کم ګټي او کم تیږي اوچت کړي، ځان ته محلات جوړ کړي دي په غرونو کې، په غارونو کې، انساني عقل هغې ته حیران پاتې شي الله رب العالمین هغوی ته څومره قوت او طاقت ورکړی. خو چې کله هغوی د الله د دین په مقابله کې رالل، رب کائنات فرمایي چې فهل ترى لهم من باقیه، عذاب پې راغی، برنه پې کاڼي وورېدل، ځمکه وچودېده او کاڼو باران پې وشو او چغه پې وواره شو، د هغې زړونه کلیجې وشلې دي او دغه شانتې چې دی نو ځمکه پې الټه کړې شوه، دا ټول عذابونه ورباندې رالل. الله رب العالمین وی فهل ترى لهم من باقیه، څوک باقي پاتې دی؟ یو هغه زمانه وه چې دوی به چې من اشد منا قوه، موږ نه زیات طاقتور څوک دی؟ او بیا هغه زمانه راله چې د هغوی هغه بستیانې الټه ورانو جاړ پرتې وي. نو الله تبارک وتعالی په دریم نمبر باندې بیا منکرینو ته، نافرمانو ته د هغه بدو خلقو انجام ذکر کوي چې تاسو په خپل مال، دولت، اولاد باندې فخر مه کوئ. هغه چې کوم مخکې تاسو نه تیر شوي دي قومونه، هغوی سره هم دغه شان دي مال، اولاد، دولت زیاتو، څرنګه چې مدینې منورې چې کوم منافقینو یهودیانو سره، عیسایانو سره ملاو، دوی هم په دې فخر کوو چې یاره موږ خو ډېر مال دولت دی، موږ خو لوی لوی خلک یو، زموږ اولاد ډېر دی، زموږ دولت ډېر دی، موږ خو ظاهري مسلمانانو سره هم ټچ یو او ظاهري یهودیانو سره هم ټچ یو، زموږ خپل مفاداتو سره تعلق دی او موږ په مذهب څه کوو، نعوذ بالله موږ په دین څه کوو. الله رب کائنات فرمایي چې نه، ستاسو مثال د هغه مخکیني قومونو دی، هغوی سره اولاد ډېر و، مال او دولت ورسره ډېر و، هر څه ډېر و، هغه بچ نه کړی شو. کالذین، ستاسو مثال په شان د هغو خلکو دی، من قبلکم چې تاسو نه وړاندې کانو هغوی اشد منکم، زیات د تاسو نه، قوتا په قوت کې، و اکثر او زیات اموالا و اولادا، په مال کې او په اولاد کې، فاستمتعوا، پس هغوی فایده واغشتله، بخلاقهم، د خپلې برخې نه،
فاستمتعتم پستاسو فائدہ واغستلا بخلاقکم د خپل حسینا کما استمتع لکه چې فائدہ اغستوا الذين خلقوا من قبلكم چې تاسو وړاندې بخلاقهم د خپل برخنا وخذتم او تاسو مشغول شوي په بدو خبرو کې کلذي لکه چې هغه خاصو مشغول شوي اولئک هم دا خلق دی حبطت اعمالهم چې ضایع شو عملونه د دوی په دنیا والآخرة په دنیا او آخرت کې واولئک هم الخاسرون او دا خلق دی نقصان مندون کی الم یاتهم ایا نظر رسدل دوی تا نبأ الذین خبر داغو خلقو من قبلهم جدین وړاندې قوم نوح قوم نوح وعاد قوم عاد وثمود او قوم ثمود وقوم ابراهيم قوم ابراهيم عليه السلام واصحاب مدين والو والمؤتفكات او د اپو ټکړې شو کلو اتتهم رسلهم چرال الدویتا رسلهم پیغمبران د دوی بالبينات فنخر خان سرا واضح دلیلون سرا فما كان الله پس نو الله جل شانه داسل یظلمهم چې ظلم کړو په دوی باندې ولكن كانوا لیکن دوی وو انفسهم په خپل ځان باندې یظلمون ظلم کولو الله رب کائنات په دوی باندې ظلم نو کړي بلکې دوی په خپل اعمال سره داسې عمل اختیار کړو چې انسان خپل لاس کې دی ان الذين امنوا وعملوا الصالحات اولئك هم خير البريه نیک عمل ایمان سره نیک عمل یو کو بهترین مخلوق دغه انسان دی او چې کله ان الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين چې کله کفر یو کو شرک یو کو اولئک هم شر البریہ بدترین مخلوق دغه انسان دی عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ ناری ہے نہ نوری ہے انسان په خپل ذات کې نه جنتی دی نه جهنمی دی عمل سره تعلق ساتي عمل چې د جنتیانو اختیار کی به جنتی دی او عمل چې د جهنميانو اختیار کی بیا جهنمی دی نو دی خلکو د ځان نه مخکینی قومونو په شانتي هغه اعمال اختیار کو الله رب العالمین ور باندې عذاب راوستو هغه ټول هلاک ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم برحمتك